نو زه ایم پی صاحب ته وایم چې ایم پی صاحب ستا یونین کونسل دی نو چې د خپل یونین کونسل نه ته خبر نه یې نو د حلقې نه خو ته چېرې نشي خبرېدی او ودرېد دیوالو ته مو کتل او غورځېدلي بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان یم او تاسو پورې تحقیق دا وخت ولاړ یم د تحصیلي کاټلنګ غونډو چوک سره پیرانو بانډه کې په دې سکرین باندې مې تاسو ته فوټیج ښکاري 13 ورځو کې چې کوم زول او طوفان راغلی و په دغه طوفان کې د دې غریب محمد ریبار کور چې دی دا ګزار شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې نه دې مونږ خبرو او نه دې زما د دې خواوشا کې ډېر غټ غټ نامور سیاستدانان هغوی مو له نه دي راغلي زه لږ یو څو خبرې ځکه کومه چې محمد ریبار ما واورېده نو زمونږ سره په لو کې په ژړا شو د دې کور چاردیوالي نشته دی ګزاره شوې ده تاسو په سکرین باندې ښکاري او د دې لاس نه معذوره دی دا په یو حادثه کې د ده نه دا لاس کټ شوی دی په دې غونډو چوک کې مختلف مزدوري کوي چېرته د دوکاندار سره او چېرته د بلاکونو فیکټرۍ کې یا د چتونو فیکټرۍ کې خپله مزدوري کوي یو فوټیج به تاسو په سکرین باندې دا هم ښکاري د دې د کور چې کوم باتروم دی هغه بالکل ویاړ دغه شان ګزار شوی د دې چم ګاونډ د محلې خلک او دا کوم مصري چې دی نو هغه راته دا خبره وکړه چې بهی ما بل ځای مزدوري وکړه او دلته مې ویلي چې زه به پس د ماسپښینه تاله راځم او څه به دله موږ راغونډ کړو نو د باتروم دغه دروازه چې دی یا د باتروم دغه پناهي دا ول د محلې دا خلک زما د دې پروګرام مقصد دا دی چې دا څه پټ پناه یا څه داسې خبره نه ده د غونډو چوک دی پیرانو بانډه ده او د ډېرې خوش قسمتۍ نه دا زموږ د پی کې 54 د ایم پی اے زرشاد خان یونین کونسل دی په کوم کې چې د غریب سړي د سر دا چت چې دی نو دا د زول او طوفان په نظر شوی دی خو دې لا اوسه پورې تپوس له هم څوک نه دي راغلي چې ستاسې نقصان شوی دی او که نه دی شوی دا پردې به تاسو دا شنې پردې به ښکاري وایي دا هم راله چا راولېږلې چې اوس فلحال خو پرده وکړه د روډ نه د علاقې د دې لارې نه خو چې نه ښکاري زنانه دي په کور کې محمد ریبار سره هم خبرې کوو خو ما یو څو خبرې دا کولې چې د ده نه مې دا تپوس وکړو تاله څوک راغلي نه بیچاره ته وایي چې بهی میډیا والا ته ووایه چې دله ویډیو وکړي ته به تر کومې پورې داسې په دې ویران او داسې په دې خالي ډاګه باندې ناست دي نو زه ایم پی اے صاحب ته وایم چې ایم پی اے صاحب ستا یونین کونسل دی نو چې د خپل یونین کونسل نه ته خبر نه یې نو د حلقې نه خو ته چېرې نشي خبرېدی او محمد ریبار دا راته ووایه چې دا حادثه کله راغلې وه څه ټیم راغلې وه د دې باره کې راته ووایه دا د شپې تقریبا 11 بجې وې او بس غربارې به کو دیوالونو جي او بس دغه واړه هم یېرېدله نو واړه خو ما راویستل د ګاونډیانو کره مې بوتلله یېرېدله هلته کوټې خطر هم وه نو بس هغوی هلته شپه وکړه ما خو دې کې شپه وکړله لکه بیا رالم بیا زلمل ودرېد دیوالو ته مو کتل او غورځېدلي زموږ سره څه نشتی دی چې دا پیجو دغسې پروت دی نو مزدوري دې څه ده مزدوري خو مې زم دغه بازار ته لاړ شم چې د چا سره بوتلې موتلې کوزي کو ګاډي نه به 300 راکړي یاره ورځې 300 400 وشي دغه او بچي دي لوی بچي دي شته رجی لوی نشته واړه دي داسې تقریبا بشپږم کې دي او یو دیم کې داسې جینۍ ده دا د دې خو ورځې وشولې دا دیوالونه راغورځېدلي دي ګیر چاپېره زموږ دې کتونو ته هم ښکاري ګیر چاپېره دیوالونه ستا راغورځېدلي دي نو د دې لپاره تا لره د علاقې کې خو ډېر غټ غټ داسې غټې غټې سامۍ پرتې دي تا له څوک راغلي نه یې څوک هم نه راغلی دي او چې دغه شي نو په مخ ملاده څو ورکړي زکات خیرات او دا راته ووایه چې لکه د کور دیوالونه خو دې غورځېدلي د کور چوله دې څنګه چلېږي
نو اوس بس دغه الله په دغه بازار ته ځم نو دغه 300 مزدوري ده. باتروم چې کوم گزار شوی او دا کسان پکې مزدوري کوي دا کسان څوک دي د دوی مزدوري څوک ورکوي دوی لیده دې خو مزدوري نشته جي دا خو اوس راغی د کار نه زه به د فی سبیل الله وکړم او داسې نیمه بوجه سیمټي ګاونډیانو ته راوړم. ګاونډیانو په دې باندې به زه څه به یې وکړم خو بیا درته دا خبره وکړم تحصیلي کاټلنګ غونډو چوک دی د غونډو د چوک سره چې متصل دا کم نیر دی په دې نیر باندې چې تاسو راشئ مخکې ته د دې غونډۍ د یخ لاندې پیرانو بانډه محمد ریبا د کور دی که څوک ډایرکټ نیغ په نیغه راتلل غواړي دلته کې رارسېدی شي او که څوک د ده سره د الله د رضا لپاره څه امداد کولی شي ځکه زه دا ایډرس په هر پروګرام کې وایم چې څوک دا ونوي چې څوک په خپل لاس راځي ډایرکټ د ده سره میلاویږي دا به ټولو نه ښه خبره وي نو د ده سره تاسو نیغ په نیغه ملاقات کولی شئ او د دې نه علاوه که د ده سره څوک امداد کولی شي نو دغه ایزي پیسه نمبر په سکرین باندې چلیږي په دې باندې تاسو د سره نیغ په نیغه باندې خپله رابطه کولی شئ زه درخان اجازت غواړم د لوی الله